سرسایه باره کې لګه مسله کلیر کو. زما اکثر زاړه کلیپونه چلیږي جو خلک هغه ګوري څوک یې ورکوي نو ټول خلک د پریشانۍ شکار شي. نو دا خو ریټونه مختلفي د کال کال سرسایه بدلیږي، کله ګرانیږي کله ارزانیږي. اوله مسله دا وپېژنئ چې سرسایه په چا باندې واجب ده. سرسایه به څوک ورکوي واجب چې ورې نه کړي نو ګناهګار به. اول شرط دا دی چې دی به مسلماني. ښه په کافر باندې سرسایه واجب نه ده چې مسلمانی په د سرسایه واجب ده، دا د الله حکم دی. دویم شرط دا دی چې دی مالداري، مالدار سړي باندې سرسایه واجب ده. ښه په غریب سړي باندې سرسایه واجب او که ورکوي نو هسې دې ورکړي خو واجب پې نه ده. مالدار چاته وایي؟ مالدار یو قاعده کلیه یاده کوي. کله مونږ وایو چې یو 9 لاک وسرئ نو مالداري، نو بل کال بیا وایي نه چې 3 لکه وسرئ نو مالداري. دې کې زمونږ ګناه نشته. ښه ځان لږ په مسلو هم پوهوئ، په دنیا کې څنګه ګوټونه معلوموئ نو په دې هم لږ ځان پوهوئ که نه. 52.5 تولې سپین زر دې له ضرب ورکوئ، زرګر نه معلومات وکوئ وایي توله سپین زر په څو دي. 52 کې ولا ضرب ورکوئ، 2.50 روغې او 1.5 توله چې د دې نه 100 روپۍ رخ شوي دا به مالدار سړی. ښه دا به مالداري. 52 تولې سپین زر د دې چې څه قیمت دی نن چې د دې څوک مالک دی نو دا مالدار دی. خو په دې شرط چې په د قرض نور نه وي او دا پیسې په دې کې به کور نه حسابېږي. ښه کور د ده ضرورت دی، ګاډی به پکې نه حسابېږي. ښه دا د ده ضرورت دی، کپړې به پکې نه حسابېږي، دا د ده ضرورت دی. د کاروبار چې کوم آلات دي اب پکې نه حسابېږي. لکه تا یو ګاډی د مزدورۍ دپاره اخیستی دی، مثال کارخانه ده نو د کارخانې مشینري به نه حسابېږي، دا اله د کسب ده. ښه چې په کومو شیزونو ته مزدوري کوي دا پیسې چې د دې نه باري، لکه چې ستا د حوائجو نه باري، ستا چې کوم د اوسېدو کور دی دا به پکې نه حسابېږي. ښه ځمکه دی دا به پکې نه حسابېږي. دا چې د دې نه بهري نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی، په ده باندې سرسایه واجب ده او دی به سرسایه بل نه ورکوي. او که داسې نه دومره قیمت ورسره نه وي د 52 تولو سپین زر نو بیا دی مالدار نه دی، په ده باندې بیا سرسایه واجب نه ده. که په خپل هم دې ورکوي ښه خبره ده خو واجب پې نه ده او دی د بل نه بیا سرسایه اخیستلی شي. چې په چا واجب دی د بل نه نشي اخیستی او چې په چا ورکول واجب نه نو دی بیا د بل نه سرسایه اخیستلی شي. دا د سرسایه چې په چا واجب وه. اوس بله مسله دا ده چې په سړي د چا سرسایه واجب ده. نو په سړي خپله سرسایه واجب ده او د ده نابالغه اولاد چې هغه غریبانان وي، نابالغه اولاد او د ده سرسایه په ده واجب ده.